سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 19 واللسم رکو سلی رشتم سپارہ صفحہ نمبر 54 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 20 آیت نمبر 19 شپاڑسم رکو سلی رشتم سپارہ پدی آیت کریمہ کی ورځ د قیامت حالات ذکر دي. الله فرمای چې د قیامت ورځ الله تعالی خپل دشمنان راجمع کی. اعداء الله د الله تعالی دشمنان د الله تعالی دشمنان چې کوم دي درې قسم خلق دي. یو کافران او دویم مشرکان او دریم هغه خلق چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حکم خلاف ورزي کوي. دا د الله تعالی درې قسمه دشمنان دي. یو پکې کافران دي، دویم پکې مشرکان دي او دریم کې کوم دي د حضور علیه الصلاۃ والسلام د حکم کې څه کوي مخالفت کوي. هغه کې عام قسم مسلمانان هم راځي. نو الله فرمایي چې د دې به مختلف ډلې وشي. دا سې ډلې به کوم دي جهنم ته روان شي. د کافرانو بخپل ډلې وي، د مشرکانو بخپل ډلې وي، په مسلمانانو کې چې کم بالماز دي داغي بخپل ډلې وي، په مسلمانانو کې چې چا روزي نه ویني ولې داغي بخپل ډلې وي. نو د هر چا بخپل ډلې وي او هر چا د پته معلومیږي چې دا ډله چې کم دي د دې ګناهونو دا نمبر پکې دا ذکر کیږي. دویم دا کافران چې کله الله ته حاضر شي، دا کافران ډېر عجیب خلک دي. دی به الله رب العزت ته دا گوي وکي چې موږ په دنیا کې چې کم دي کفر نه کړي، شرک هم نه کړي. دې ځکه علما وایي چې کافران به ورځ د قیامت هم الله ته بدلو وي چې موږ په دنیا کې څه نه کړي، شرک هم نه کړي. پس کله الله پاک دې دا خبره ووري چې دی به وایي چې موږ شرک نه کړي، موږ کفر نه کړي، نو الله پاک به کوم دې د دې په دې خلم باندې مهر ولګي. اليوم نختم على افواههم، الله به دې په خلم باندې سو لګي، مهر به ولګي، خلم به بالکل بند شي بس. او په دې بدن کې چې د څومره اندامونه دي، لاسونه دي او خپې دي، سترګې دي، غوږونه دي، حتی تر دې پورې چې د انسان دا ټول چمړه دا به د الله تعالی په بارگاه کې چې کوم دې خبرې به شروع کی. څنګه خبره به شروع کی؟ په کافر باندې بخپل چې کم دی گوی شروع شي. لاس به گوی ورکی دی انسان دا ګناه کړی دا، خپل به گوی ورکی دی انسان دا ګناه کړی دا. نو د دې چې کم دی دغه دروغ دا به چې کم دی په دې باندې خپل ثابت بشي. نو کافران به ورځ د قیامت به سو کی الله تبا گوی وکي چې الله موږ شرک نه کړی. نو الله پاک به چې کم دی په خپل باندې سو لګي، دې د مهر ولګي، د مهر نه دا مراد خپل بند شي بس. او ټول د انسان اعضاء اندامونه دا وسه شروع کیا خبره به شروع کی. نو په دې کې چې کوم دې سرمنه د خبرو ذکر دی په دې کې. ويوم يحشر اعداء الله وفكمرت راجم وکړي دشمنان د الله تعالی الى النار دوزخ طرف ته فهم يوزعون دوی په ټول کې تقسیم کړي شي، ډلې ډلې بشي. حتى اذا ما جاءوها تر دې چې هر کله چې دوی راشي هغه ته شهید علیهم گواهی به ورکړي په دې باندې سمعهم د دوی غوږونه وابصارهم او د دوی سترګې وجلودهم او د دوی سرمنې بما كانوا يعملون فهغه چې دوی وکول. وقالوا او دوی بوي چې کله دا سرمنې د انسان دا سرمن انسان باندې خپل گواهی ورکړي، بیا به دا کافر به وته وي د خپل سرمنې ته به وي
وقالوا ادوی بوای لجلودهم خپل سرمنو ته لما شهدتم علينا چې ولی گواہی ورکړه تاسو په مونږ باندې دا سرمنی بوای قالوا دا دی بوای انطقنا الله چې گویا کړو مونږه الله تعالی الذي چاچی انطق كل شيء گویا کړل د هر یو شی وهو خلقكم والله رب العزت پیدا کړی دی تاسو اول مره په اول ځل باندې والیه ترجعون او الله طرف ته تاسو واپس ګرځولې شي نو سرمن د انسان دا سرمن په دې سرمن کې دا ټول اندامونه دي چې کله دا اندامونه د انسان خلاف گواہی ورکي الله تعالی دا نو چې کله دا ارسه ثابت شي نو دا خلبه چې کوم دی بیا کار شروع کی جبا نو دا جواب دی اندامونه ته وي یار تاسو په ما باندې اسبي سره گواہی ورکله انسان بیا د خپل اندامونه ته وي نو دا اندام به بیا جواب ورکي دا د الله تعالی کار دی په دنیا کې چې کوم دی دا جبا دته چې کوم دی دا خبرو طاقت ور کړو او نن الله تعالی لاسم د خبرو طاقت ور کړو او خلینا علاوه سترګو ته الله تعالی دا ویلو طاقت ورکو دا الله تعالی کارونه زموږ کار خدا نه دی زموږ کار دا چې بس الله په مخ کې مصور کلا گواہی دې کې زموږ اختیار نشته وما كنتم تستترون وتاسو خپل ځان پټول نشي اي شهاد دینه چې گواہی باور کړي علیکم سماعکم وتاسو باندې وګونو تاسو ولا ابصارکم انسترګستاسو ولا جلودکم انسرمنستاسو ولكن ظننتم لیکن تاسو ګمان کولو ان الله لا يعلم كثيرا چې الله نه پیژني ډېری مما تعملون له هغه څه چې تاسو کوي وذلكم ظنكم الذي واستاسهم دا ګمان وو چې ظننتم بربكم تاسو کړو د خپل پاک لکه ارداكم هم دا لکړی تاسو فاصبحتم من الخاسرين فشي تاسو د نقصان مندون کو نه تو دې کافرانو با په دنیا کې په الله دا ګمان کول نعوذ بالله موږ چې هر یو عمل کوي دا الله ته پته د دې نه لګيږي نو الله به ورځ د قیامت او فرمایي دا غلط ګمان تاسو چې کوم دې گمراه کړي تاسو په دنیا کې به دا ګمان ساتلو د چا په حق لکه د الله تعالی په حق لکه چې الله به هیڅ سامان نه پويږي نو الله پاک په هر سامان نه پوي دي او آخرت کې به دې کم دې ریکارډ روزي دا هغه دغه فَإِيَّصْبِرُوا دي چې بیا کله جهنم ته لاړ شي دا کافران نو فرشتي به وته فرمایي وکتاسو اوس صبر هم کوي بدک تاسو ټکانه ده او کتاسو چرته معافي غواړي د خدینا او د خدینا اوس تاسو چې کم دې معذرت کوي نو ګوره دا یاد اوساته چې دا وخت کم نه دا اوس د معافي نه دی بس که صبر کوي صبر وکي صبر د تقدي او نور چې کم نه د الله پاک نه چې کم نه اوس ته معذرت کول شي او نه معافي کول شي فَإِيَّصْبِرُوا بیا کچر دوی صبر کوي فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ نداهم اور ټکانه د دوی وَإِيَّسْتَغِيثُوا وکچر دوی معافي غواړي فما هم من المعتبين پس ندی دوی چې معافي باور کړی شي دوی ته وقيضنا لهم ومقرر کړو موږ د دوی لپاره قرانا السملګری فزينوا هغه خیس تخکار کړل لهم د دې لپاره ما بین ايديهم هغه څه چې د دې دروان دی وما خلفهم او هغه څه چې د دوی درستو الله وی چې دا کافران ولې گمراه شول د دې گمراهي سبب دا وو چې د دې دوستی چې کم نه د شیطان سره و نو شیطان مو ته ګناهونه خستکل په دنیا کې د دې دوستی چا سره و شیطان سره نو شیطان دې ته دا ګناهونه خستکل کفر شرک دای وته خستکل دی پاغي باندې عمل وکړو دا هغه عمل د وجه کندې دینن چرته راغل جهنم ته الله په دې کې دا غي ذکر کوي
وحق عليهم القول وثابت شو بدوی باندې وعده د عذاب فی اممن قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دی باندې لدوینا من الجن والانس لپریانو انسانانو انهم كانوا خاسرين بشک دیو نقصان مندون کې واخر دعوانا الحمد لله